امام غزالی رحمه الله تعالی و تبارک د پس بخپل رور منځ نه کولو احمد غزالی دا نن نظر کاله مخکې تیر شوي نو امام غزالی راغی او مور ته شکایت وکړو چې زما رور ما پسې منځ نه کوي دا خلق به څه وایي نو هغې زوی راوغوښتو احمد غزالی چې بچیه ته دې رور پسې ولې منځ نه کوې ورته یې ویل زه ده پسې ځکه منځ نه کوم چې د ده زړه چې دی هغه د حیض په وینو ګندی دی په منځ کې هم د حیض د مسلو تصور کوي کتاب یې لیکل شروع کړي دي احیاء العلوم نو باب الحیض پکې لیکي لګیا دی نو منځ کې تصور کوي چې دی دپاره به اسباب کم ځای نه پیدا نو دی په منځ کې د حیض د مسلو تصور کوي لہذا زه د پسې منځ ځکه نه کوم مور یې ورته څه وویل مور هم بزرګه وه مور یې ورته وویل چې که امام غزالی په منځ کې د حیض د مسلو تصور کوي نو خو کتاب لیکي ثبابت عام مسلمانان فایده اخلي د قوم د مفادو په حق کې تصور وي ته په سترګو ړوند شې چې ته ولاړ په منځ کې او خیال دې د هغه زړه ته که هغه په منځ کې د حیض د مسلو تصور په زړه کې کوي خو سبابت د خدای مخلوق فایده دي ستا ولې د هغه زړه ته خیالي په مانځه کې تا هم خپل خیال د الله نه وګرځولو د هغه زړه ته دې کړو کړ نو تا هغې کې څه فرق په کار دا دی چې ستا خیال هم د هغه زړه ته نه وی او ستا خیال هم الله ته وی نو زما عزیزانو منځ کې چې ته ودرېد او ستا خیال دا راغی چې دا پلانې سړی ما سره پلیت یا مردار ولاړ دی او د سره زما منځ نه کېږي نو تا ځان ته غټ وکړه تا ځان ته ښه وکړه ځان دې بزرګ وګڼلو او دې پلیت وګڼلو نو تکبر او غرور ویم دې ته چې د ځان نه بل سړی سپک وګڼي غرور معنا دا ده چې ځان نه بل سړی سپک وګڼي دې ته غرور وایي او د غرور سزا به دا وي سزا به دا وي چې دا ګناه به تر هغې نه معاف کېږي چې تر څو پورې سړی پې جهنم ته نه تلي د غرور ګناه په توبه به هم نه معاف کېږي چې تر څو پورې سړی پې جهنم ته نه تلي نو عزیزانو الله دې مونږ وساتي غرور ډېر خراب شی غرور ډېر خراب شی نو دې وجې نه دا تپوس مه کوه چې دا پلانې څنګه دی مونځ ورسره کېږي که نه کېږي چې جماعت ته راننوتې ته مجرم او د خدای عدالت ته راننوتې ته مجرم ته د خپلې ګناه د بخښنې تصور کوه ته د بل ګناهونو ته څه لګوه عدالت کې چې سړی پیش تم مجرم ولاړې زم ولاړې ته ووایه چې ته به د خپل جرم د معاف کولو خیال دې وي پړه کې چې د عدالت معاف کړي راته او که ته د بل جرمونو ته به دې خیال نو دې وجې نه غاوېره کېږئ ما یو سړی او 300 کاله عمر او 300 کاله عمر د الله په ذکر کې تیر کړی اړه کې خیال ولا راغی چې 300 کاله مې خدای ته یاد کړی چې ماله به دې څه ځای جوړ کړی په جنت د شپې خوب کې جنت ته لاړو او څه ګوري چې یو ملایکه ولاړه ده او په دې لام باندې مد راښکلی دی لا ده ترې تپوس وکړو چې څومره موده وشوه چې په دې لام دې دا مد راښکلی ملایکې ورته ویل 3 لکه کال ویل څه پوهېږي ویل هېڅ پته نه لګي چې خدای ته مقبول هم دی او که نه قیامت په ورځ به راته حکم وشي چې اوس الا الله ووایه نو لا معنا هېڅ نشته هېڅ نشته نو د قیامت په ورځ به الا الله ووایي چې هېڅ نشته که دی نو همدغه ذات دی بل لا څوک تا څه شی او زه څه شی پړه دې یم تا په د تصور دنیا کې جال د څه شي غوړولی او درپیښت رحمان بابا وایي که نه ای عاقله غوږ ونیسه ماته مرګی نه پرېږدي سړی خپل رضا ته د اجل سواره په تخت بدل راشي ناګهانه به تالاشې وایم تا ته ډېرې کړې مړی د کبر جنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچاته بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراته په ژوندي نه توبه وباسه رحمانه
چې قیامت کې شرمنده نشي مولا ته هغه د خوشحالۍ کور بیا د ویر اډش عزیزانو عرض داو چې هیڅ شی داسې نشته چې ته ورپورې راوتړې او تا راټینګ ستا د ژوند سیلاب چې راخوشی شي ستا ژوند راټینګولی نه شي سکنډونو کې به ختم شي نو ته یې څه شي او حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے پرہیز پیدا چنے او بیا پرہیز شي نو عرض می داو چې مونځ هغه فریضه ده چې اول تپوس به د الله په در کې د مونځ کې اول تپوس تا مونځ کړو نو عزیزانو هغه مونځ کې اوس دوه هیئت علما لیکي چې مونځ د پاره اودس فرض اودس بالذات فرض نه دی که اودس فرض دی نو منځه د پاره فرض اوس اودس دی وکړه او یو مونځ دی پې وکړو او تر بل مانځه پورې دی اودس وو نو که د بل مانځه له دی تازه بل اودس وکړو نو ثواب یې زیات دی کینې په دغه اودس هم مونځ کې عزیزانو اودس کې څلور فرض څلور فرض اودس کې مخ وینځل لاسونه تر څنګلو پورې خپې تر ګیټو پورې او د سر مسه د څلورو مینځ د سر مسه دا علماء نزده کوي غوږونو کې ګوته وهل یا د سټ مسه کول دا سنت او مستحب کار دی فرض په اودس کې دا څلور که دې څلورو ځایونو کې د ستنې عمره ځای هم اوچ پاتې شو نو اودس نه دی شوی اوس اودس ماتیږي په څه اودس ماتیږي عزیزانو بدن نه وینه ووته دانه و در باندې ناوتې وبهدو یا در نه هوا ووته او یا اوده شو خو اوده که پلتی دی والی او ناستې اوده شوې نو اودس نه ماتیږي که پلتی والو باندې اوده شوې او جوټه درغه داسې د لاس په ځمکه ولګولو نو اودس مات شو ځکه چې خوب سره استرخا د مفاصلو راځي احتمال د دې وي چې تا نه هوا وتیږي یو خبره ما کړې وه بعضې معترضینو چې سړي نه هوا وځي نو هوا وتو سره مخ لاس به وینځې دا اودس به کوې او که نه دا هوا چې کوم ځای نه وتې د دا ځای به وینځي نو عقل خدا وی چې کم ځای نه هوا وتې ده دا ځای ووینځه نو د مخ لاس څه ګناه ده او شریعت دا وی چې نه هوا ویتو والا ځای به نه وینځي بلکې مخ لاس به وینځي اوس دې کې څه فلسفه ده دا تپوس چاته علماو نه وکړي نو عرض دا و چې دین د عقل شی نه دی چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي الته د دین ابتدای نو د انساني عقل رسائی دین ته نه کیږي دا معنا نه ده چې دین د عقل نه خلاف شي بلکې ستا عقل ناقص ته رسائی الته نه کیږي کینی دین د عقل نه خلاف شي نه او زما عزیزانو دې مقام کې سوچ وکړئ چې انساني عقل به صحیح او بیا په پاکستان کې لا عقل کم ځای دی هغه د پښتو یو شعر دی چې وایي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه دا خپل ځان به په خپله جوړی دا توقع مه کوه چې دا د مالې خلق به ګینې ما ښه مسلمان کړي مالې خلق ته وګوره هره ماله کې بس غول په سر تکي چې وادی پکې وی ګوره چې سنتي پکې وی ګوره تماشې کوه مالې خلقو نه دا توقع کې چې دا به ما خسرې کی نه که د کور خلقو نه توقع کې چې دا ښځه به مې خسرې کی ښځې خو دې دا قرآن د پلار په کور کې خوړلی چې زه د ده کره ورشم لوی دله به ترې جوړوم دې بورکې به مې ځان سره ګرځوي
خزي خو دې د پلار کور کې قرآن خوړلی چې دلګړی مې نه والله ته دې خیر نو ښځه نه دا توقع مه کوه چې ما به ښځه ښه سړی ما مور نه دا توقع کوه ما پلار خړوس نه دا توقع کوه چې دا پلار به مې ښه سړی که پلاران داسې دي چې که ته ښه سړیتوب شروع کړې صدم لاسوی دې ځان نه جوړ کړی دی پلاران د خدای په قهر اخته سړی نه چا تپوس وکړو څو زامن دي ویل په نامه خو څلور دي خو دوه په مړو حساب دي وی څنګه وی دوه چې دي هغه دکانداري روزګار کوي بېګاله څه پیسې راوړي او هغه دوه چې دي جومات کې ناست دي په مړو حساب دي کور یې وران شه بدبانګونه دي او دوی دا د پلانانو کورانو خبرې نو ما پلار نه دا توقع کوه مرور نه دا توقع کوه ما مور نه دا توقع کوه او ما ښځې نه دا توقع کوه ما خپلوانو نه او ما د علاقې خلکو خپلوان که ته چېرته تبلیغي جومات کې شي او ګیره پرېږدې او صاحبه مسواک در سره او خپلوانو کره ورشي دا ملا شوی دی ځکه چې د خپلوان ټول ارامیان دي که یو ته پکې حلالي شوې نو په 500 ارامیانو کې چې یو حلالي ورننه باسي د هغه هم دا خیالي چې خدای دا پکې ارامي نه کېږي نو امید چا نه مه لره چې تا ته به د ښه سړیتوب سبق وښایي یا تا به ښې لارې ته راکړي تاسو وګورئ د تبلیغ والا پورې خلک خاندي که نه خاندي په لار رواني خلک ورپورې خاندي تبلیغیان دي نو ته څه یې که دا تبلیغیان دي ته څه شی کافر بچیه ته کافر یې دا د 1,40,000 پیغمبرانو په لار روان دي دغسې به پیغمبرانو لخته په اوږه کړې وه او در په در به ګرځېده او د خدای مخلوق ته به یې کلمې ښودې پیغمبرانو به هم دا کار کړو نن دا قوم وګوره دې خلکو پورې خاندي تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض دا و چې په خپله د خپل ګریوان کې سر دننه کوي او سوچ وکړي د خپلې زندګۍ په تیر شوي او راتلونکي حال باندې سوچ وکړئ چې تیر شوي څه دي او کېږي به څه او ما ته کول څه پکار زه به بچ کېږم څنګه سیلاب خو را روان دی اور را روان دی زه به بچ کېږم څنګه نو توقع یې چا نه مه کوه اس ملک حکمران طبقه خو تاسو وګورئ اول اواز زمونږ د ملک وزیر اعظم راغی خلق یې راغونډ کړه قبایل یې راغونډ کړه غاټ غاټ پټکي او کولې په سر وې وی ما قبایلو له 1 کروڑ روپو اعلان قبایلو ای ډېر خوشحال شو نو ما ورته ویل په دغه سترګو ړانده شئ چې دا تاسو پې کته په دغه ټپو کې نه پکار دا دی چې ټول قبایل پې را پاسېدلی وی چې 1 کروڑ روپۍ ځان سره کېده په دې ملک کې د قانون شریعت راوستو اعلان وکړه نو نوړی درته واچوله مخې سره هم ورته لکۍ وخوځوله مونږ او سپو کې څه فرق دی مونږ خو سپي مونږ سپي عزیزانو په ټولو عباداتو کې مونږ چې دا اهم ترین عبادت دی دې دپاره په اسلام کې چې کوم اهمیت بیان شوی دی هغه قرآن کریم او حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړو کې بیان قرآن کریم کې اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین الله فرمایي چې تاسو منځ کوئ ولا تکونوا من المشرکین او تاسو مکه گئی د مشرکانو د دې معنا دا ده چې منځ نه کول چې دا مشرکانه خصلت ده اقیموا الصلاة منځ کوا او ولا تکونوا من المشرکین د مشرکانو نه مکهګه د دې دا معنا چې منځ نه کول چې دی دا مشرکانه خصلت بیا اقیموا الصلاة قرآن کریم کے 12 ذکر ہے
बिया इन्न सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। द किताबम मौकूता तर्जुमा गोया उलमा कई ए फर्जम मुअक्कतन, फर्ज पखपल वक्त वक्त बांधे। उस द सहार द फर्ज वक्त या मासपखिन माजीगर माखाम मासखतन दा 13 जुमा माता उस बयान करी। देरो खल्क मान तपोसो कुछ प्लानी जुमात के मासखतन मुझ पदे टेम की प्लानी जुमात मा वर्तवी चीज़ द जुमातुनो द टेमुनो जिम्मेवार नहीं। जद मसली जिम्मेवारम च मा मसलता उस्तावकड़ा च मासखतन मुझ कम वक्त के रवा की आवा वक्त में दर तखोदल। बाकी का इमामानो न मजबूरी है या खल्को न मजबूरी है दी जिम्मेवारी जमा ज़िक्र न चीज़ उस कोतक पोगा कोले खुनशम च खल्को पसी गर्जम च पदे वक्त मुंजो दा अल्लाह दे चिचाना अकल सल्प की और या चाला अकल वर की मसला बांधी और सड़े पोश अवागे न बाद हम अगा बार की कोग लरगेवी और खपला मनमानी कई नागे हिदायत यो द खुदाए पलास की दे द बंदा पलास की वक्त दर तमेवेली च कम अस कम द माखाम और द मासखतन मंस की यवनीमा घंटा फासिला पकार, यवनीमा घंटा रुस्तो आजान पकार दे वगे न रुस्तो ब्यामूज पकार लका दा वक्त च दे उस शिल मिनटा कम या 25 मिनटा कम शपग बांधे माखाम की अवागे न बाद कम अस कम ऊनी में पौ कम तमास खुतन मुझ पका और कवे नजर का खलासे की न बस आगा माबद खान से जुमात की मलन कर दे दे जोलाई गर्जोला खैर वक्त वर कवई कार दे चखलासी बे माखाम सरे और जय कवा च कार खलासी दा जिम्मेवारी जमान दा दा खलक पोएगा खुदाए पोएगा और कार पोएगा और खुदाए मखलूक पोएगा का इमाम मुक्तदियान मजबूरई चित पदे वक्त मुंस कवा दगा इमाम तपकार दे चे दा से कौम इमामत प्री कौन सोक दे चे मा तबोई चे पदा से टे मुंस कवा वली मुझपो एगम या पौका तो जपो एगम दे जिजी मवारिम जचे कम टाइम में पागा टाइम बमुस्की मुक्तदी सूकी दसमा कार इमाम गरीब बपोयम नहीं और उस तो ना बमुक्तदी रापासी ऐलान बो की प्लाने मुझ बप प्लानी टाइम की वक्त बदलोल दे इमाम कार ताइन द वक्त दे इमाम कार दद मुक्तदी कार न दे यो खुदा चे उज़र दे और कजाश उदय कजाश हो बीमार कजाश हो पस उज़र कजाश आ जुदा खबर जग जोड़ तकड़ा तैयार हुए और कसदन दी मुंस कजा दलता दो मजहब है। यो मजहब दे इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह और यो मजहब दे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। दे इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह मजहब दादे चाच पहालत द सियाहत की और बिला उज़रा कसदन मुंस कजा कर नुदा काफिर चिसरे काफिर उस वर पसेदा आवाज काफिर न शो बल्कि खज सरे निकाम मात। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई चिना मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफरा दाद इमाम शाफी मजहब और मन तरक सलात मुतअम्मिदन युफ्जी इलल कुफ्र दाद इमाम अबू हनीफा मजहब। चाच कसदन मुंस कजा का नुयुफ्जी इलल कुफ्र कुफ्र ता निजदेश हो तासो ख्याल रहा दे इमाम अबू हनीफा मजहब चूंकि डेर आलमगीर मजहब और फिलहाल काफिर नश लेकिन कुफर ता निजदेश हो तासो ख्याल रहा सवाल दादे उलमा वही ची यो मुंजे कसदन कजा नु कुफर ता निजदेश
او چې کال 12 میاشتې ټکي مونځ نه کوي بیا ورنږدې دی نه دا د یو مونځ متعلق دي چې قصدن قضا که نو کفر ته نږدې شو یو حکم دا دی یو حکم دا دی چې هغه ورځ یو سړی 4 مونځونه کوي او یو نه کوي 3 کوي 2 نه کوي 2 کوي 3 نه کوي یا د عام خلکو عادت ته سار مونځ کوي نور بیا نه کوي صلی الله وسلم یو سار مونځ قضا شوی پیغمبر حکم کو چالا سنتم سا نور خطون رستو قضا وکړو فرض نو دا سره با د فرعون او د نمرود په صف کې په قیامت کې ولاړ نو عزیزانو اهتمام د مونځ کوي بل ور سره دا خبره ده چې مونځ کوشش پکار دی چې جماعت سره وشي ځکه چې جمع سره مونځ کې اجر زیات دی نو کوشش دا کوي چې جمع ته مونځ ورسوي خدای دا جمع ته ونه رسید نو ځان له چې د وخت نه درنه قضا نشي ډېر خلک دا تپوس کوي چې جمع کې پلانې سړی ولاړي اوس پلانې سړی داسي چې داغه یا ښځه خرابوي یا لوڼې خرابې وي یا پخپله څه دله غوندې وي نو ما نه ډېرو خلکو دا تپوس وکړو چې دا سړي سره په صف کې مونځ کې نو دا یاد لرئ چې په دنیا د خدای کې خدای ته ودرېږي نو د بل عیبو ته به د خیال نه وي ما په خبرو پوهېږئ ځان نه به د بزرګ جمیل زوی نه جوړی چې ته په مونځ کې ولاړ او خیال دې دا دی چې زه خو ډېر پاک یم او دا پلیت ما سره ولاړ کېدای شي دا پلیت قیامت کې جنت ته لاړ شي او ته جهنم ته لاړ شي په دې نیت چې تا د هغه نه ځان ښه وګڼل نو ځان به د سپي نه هم بدتر ګڼي دې ځان ته به د هر وخت دا خیالي چې خدای دا په کوڅو کې په منځ پې چې پروتي دا هم ما نه ښه دی ځکه ده سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به د خپل عمل حساب کېږي نو ما نه سپی هم ښه دی نو تا هغه ته په یو خاص عیب په وجې سپک وکته چې ده سره په صف کې مونځ نه کېږي ځکه چې زه ده نه خیر نو که ستا مونځ کې دا خیالي هغه ته نو ستا دا مونځ بیا مونځ نه دی او نه دا مونځ